من د دې کام د نظریې خلک یو، لہذا د دې جرګې په وساطت کاغه دوه مذهبي جماعتونه دي او دا خبره کوي چې په دې خوره د خدای تعالی نظام راولو، نه د ټول ناول وسره دا نیشنل پارټي ملګرې ده، ځکه چې موږ ټول شکر الحمدلله مسلمانان یو. څوک به د نظام خلاف کوي، خو د سیاست جنگ دا نه، دا د کرسۍ نه چې تمام ممبر کا بیا مې وزیر کا او بیا راله حکومت راکا نو زه به د شرعي نظام راولم. نه، موږ پښتانه په دې خبره پوهېږو چې د خدای حکمونه د پیغمبر طریقه هغه د جماعت د ممبر نه دا هغه خوږ نه دي، په خوږه لاره، په خوږه ژبه، په خوږه طریقه د درس په شکل کې، د تبلیغ په شکل کې، د ترویج په شکل کې او دا هغه دینی تعلیماتو د رسولو په شکل کې ده. اگر چې کله نا کله خبر وکما په دې فیسبوک باندې به ځان ته حافظم لیکلې، ځان ته به کریم لیکلې، داسې کنځل دې جنډې ته کوي چې هغه په ډکشنري. موږ هغې ته ویل غواړو چې زموږ لوڼې نن تاسو وګورئ، تاسو ته پته ني چې په دې بنو کې دومېل تحصیل سرکاري سکولونه بند شوي دي په افغانستان کې، د ټولو جنکو باندې تعلیم بند. عجیبه خبره ده، په دین کې خو حکم دا دی چې زده کړه وکړه، علم حاصل که چین ته ورپسې تک پیښ شو، چین ته ورپسې ورشه. یا پښتنو ګوره چین اسلامي ملک نه دی، کمیونست دی، کمیونست، خو د مذهب په رڼا کې د علم زده کړې ته وګوره. نو زه د ټولې دنیا علما کرامو ته، د خانقاه د امام صاحب ته، د تبلیغ مشرانو ته، د مدرسو استادانو ته، د جوماتونو امامانو ته، د پښتنو د حجرو او د جرګو مشرانو ته، ځوانانو ته، ټول قوم ته خواست کومه چې دا نن په افغانستان کې کم پښتانه په اقتدار کې دي، سپینه جنډه ده، کلمه یې پرې لیکلې ده، چې ټول ورته دا خواست وکړو چې دغې بچیانو دا تعلیمونه کلاو کوي، ځکه چې دا قرآن سره جنګ دی او دا د خدای حکم سره جنګ دی او دا د پیغمبر طریقې سره جنګ. دا خبره موږ له نه ده پکار، ځکه چې موږ مقتدیان یو. زه خو امام نیم، خو که امامان غلي، د مدرسو استادان غلي، د تبلیغ مشران غلي او نه ده پکار چې غلي. مرض هم چې راشي، کورونا راغی، موږ ټولو جوماتونو ته سوالونه کوو. څاروو باندې چې مرض راشي موږ د خدای نه سوال کوو، روړه راشي موږ سوال کوو. 45 کاله وشو جومات شهید شي، مصلی شهید شي، امام شهید شي، مانجان شهید، مناره شهید شي، خو موږ خاموش یو.